احساس دې را نه کو، د خپل قربت احساس دې را نه کو، چې ډوبېدم نو لاس دې را نه کو. زما اخلاص پسې به وجاړې کو، زما اخلاص پسې به وجاړې کو، زړه په اخلاص اخلاص دې را نه کو. ستا بېروخي مې که نستوله پوره، ستا بېروخي مې که نستوله پوره، هسې ډېر ښه الماس دې را نه کو. اوس خپل هډونه بې سرمنې ګڼم، اوس خپل هډونه بې سرمنې ګڼم، ځان لکه خپل لباس دې را نه کو. اوس خپل هډونه بې سرمنې ګڼم، ځان لکه خپل لباس دې را نه کو. اوس خپل هډونه بې سرمنې ګڼم، ځان لکه خپل لباس دې را نه کو. ستا د جبین د لمبې تپ مې غوښته، ستا د جبین د لمبې تپ مې غوښته، د ګل د اور بړاس دې را نه کو. بیلې دې لارې د شاهد کړې رانه، بیلې دې لارې د شاهد کړې رانه. ربه د ژوند عکاس دې را نه کو. ډېرو ګرانو خوږو قدرمنو السلام علیکم. غږ دا وخت تاسو اورئ د سونو اف ام ریډیو 89.4 او 96 نه پروګرام لفظونو کې عکسونه، او زه د دغه پروګرام کوربه شاهد علي شاهد یم. زما له خوا مینه او منې، سلامونه، نیکې هیلې، احترامات. او زمونږ د پروګرام تکنیکی همکار زمونږ سره دی نور حکیم صاحب، زمونږ پروډوسر صاحب، هغوی ته هم مننه وایم. تاسو ته معلومه ده دا پروګرام هم په دې شپه تاسو اورئ د سونو نه، سونو 89.4 او 96 نه. او زمونږ د فیسبوک د لارې چې کم ملګري دي هغوی مونږ لایو کتل غواړي، یعنې نیغ په نیغه مونږ لیدل غواړي او کتل غواړي او اورېدل غواړي، نو د هغې دپاره زمونږ درک دی سونو پښتونخوا. بلکل تاسو دا وخت مونږ کتلی شئ. او قدرمنو بلکل زمونږ د ټلیفون شمیره ده، تاسو به زه د ناول د برخې نه پس د ځان سره اخلم 525443، یعنې 52554143 250 103 یعنې 52 50 103. قدرمنو بلکل 091 یعنې 091 دغه زمونږ د پېښور سیمه ییز کوډ دی. تاسو به په خپل وخت د ځان سره اخلم. خو زه تاسو ته پته ده چې په دې شپه تاسو سره ناول شریکوم. نن به د ناول دویمه برخه شریکوم. زمونږ د ناول په تېره هفته کې مونږ لومړۍ برخه ویلې وه، او دغه ناول دی د ابن بطومه سفرنامه. دغه په مصري ژبه کې لیکلی شوی دی. په مصري ژبه کې د دې لیکوال و د نجیب محفوظ، او په انګریزي کې دا ترجمه کړې دی ډین جانسنز، او په پښتو کې د هغې ترجمه چې دی نو اماین مسعود کړې ده. دغه د سوات سره تعلق ساتي زموږ د KPK. او قدرمنو بلکل زه د هغې دویمه برخه شریکوم، خو ما په لومبنۍ برخه کې چې څه ویلي و ډېر جوور نه ځم، مختصرا زه حال وایم. ابن بطومه چې دی دا د بطومه زوی دی. دی خپل احوال وایي، د ویلي و چې یاره زما پلار چې دی د اووه زامنو او ښه کامیاب کاروبارونه یې و په مصر کې، تاجرانو ټول، او د 80 کالو په عمر کې د چې دی نو زما مور یې خوښه شوه چې په هغې کې زما وروڼو ډېر شور او غوږ جوړ کړ، خو هغې کار ونه کړ. زما پلار ورسره واده وکړه، ځکه چې دغه د قانونونو او شرانه حق و. حویلي یې ورله واخېسته او په هغې کې ورسره ژوند تېروه. او بیا ما له چې دی نو زه پیدا شوم، او زما د پلار نوم و محمد عبدالغنابي، او دی وی چې ما له قندیل نوم ایښی، خو ما ته به یې قندیل وي، خو زما وروڼو به ما ته د بطومه زوی وي، او هغې به چې دی نو ما ته په ښه نظر نه کتله. بیا او زما د پلار د مرګ انتظار بیا کو چې یاره کله به دې مري، او زما مور ته به یې هم د شک په نظرونو کتل. او تقریبا چې بیا زما پلار وفات شو، دی چې زه په ښه بد نه پوهېدم، او زما له د نقصان د را رسولو د وجې نه د مور سکول ته هم نه لېږلم چې یاره دا وروڼه مې څه نقصان رانه کړي. او ما له یې په کور کې یو استاد ونیوه، مغاغ الجبیلي شیخ، چې هغه نه ما اردو، ریاضي او تاریخ، او دا اردو نه عربي، ریاضي او انګریزي او
تاریخ او سیلګري او دا ټول څیزونه ما چې دنو د هغه نه زده کول. او بیا د دې سره سره هغه ما ته چې کوم د سفرونو حال وایو، ما ته بیا چې زما پلار او پخوا نو خلکو به سفرونه هم کول، نو په ما کې دا شوق هم و چې یاره زه د خصوصا د مشرق او د کم د دغه ځایونو او بیا په هغې کې د جبل اشتیا په ما کې وی پیدا کړې وه. دوی چې زم تللی وم، خو په امان کې اخوا مونږ چې دونه د هغې نه نو تللی، کوشش هم کړی، خو بس جنګ منګ صورتحال و، مونږ را واپس شوي. بیا به هر حال دی وی چې بیا زما یو جنۍ خوښه شوه، زمونږ په کوڅه کې اوسېده، ډېره غریبه جنۍ وه، حلیمه نوم و د هغې پلار د قرآن حافظ و، هغه سره به وه. به هر حال د هغې غوښتنه ما وکړه، خو زما مور په هغې خفه شوه، ما ته یې چې دا زموږ حیثیت سره سمې نه خوري، ځکه چې زما پلار ډېر مالدار او مونږ ته یې ډېر څه پیدا کړي و. خو ما ورته وویل چې یاره بس زه به یې غواړم، ما ته سترونه به په مونږ پورې خاندي، ما ویې خاندي به. هغه ما وغوښتله د هغې دپاره چې د کوېدنې ورسره زما وکړه، بلکې د واده خبرې شروع وې چې هغه د مصر د باچا مشیر ولیدله او بس هغه د څلورمې ښځې پته ور وکړه. او په دغه دوران کې هغه له هغه نه وه غوښتې، زما د کوېدن خبرې، زما د واده خبرې روانې وې، چې په دغه وخت کې شیخ چې دی نو ما ته ووی چې یاره زما ته د خپلې تنهایۍ نه ډېر تنګ شوی یم، کوم چې زما استاد و. ما ورته ویل ټیک ته، د هغه خپله ښځه مړه وه، د 40 کالو په عمر کې و، 3 لوڼه یې واده وي، زامن یې نو. ما ورته یاره ته خو داسې یو شخصیت لري چې د چا کور ته لاړ شو نو انکار به درته نه کوي. ما ته یې وویل چې زه ستاسو په کور کې خواهش لرم چې وکړم. ما ورته زما په کور کې څوک وی چې ستا د مور سره؟ نو ما ورته چې زما مور خو واده نه کول غواړي. ما ته وی چې ولې؟ واده خو چې کوم نه دا خو د الله تعالی د طرفه یو فریضه ده. به هر حال ما بیا مور سره خبره وکړه، او مور ما ته وی چې زما په ذهن کې داسې خبره نشته، خو هغې زه ډېر پریشانه کړم. بیا ما ته وی چې ما له موقع راکړه لږ د سوچ دپاره. وی زه دې خبرې ډېر خفه کړم چې یاره ما ته مور ته لټ انکار ولې ونه کړ. دا خو کېدی چې یاره زما مور زما سره د حلیمې په واده دو نظر رضا شوه، کېدی چې د هغې دې خوا اشتیا وه چې یاره زم واده وکړم، نو او زما نه چې دی نو هر څه پټ ساتلي وو. به هر حال بیا هم دا هر څه ما چې دی نو سنبال کړل. ما د الله تعالی نه دعا وکړه چې الله زما د لاسه څه بد کارونه کوي. ما وویل چې یاره بس زما مور به هلته د شیخ کور ته واده شي او زه به حلیمه دلته راولم، خو هغه داسې ونه شوه. هغه د باچا مشیر واده کړه. بیا بس زما د دنیا نه بلکل زړه موړ شو. ما ویل چې یاره زه په سفر ځم. ما ته مور هم وویل چې ته نشې تللی، ستا عمر ډېر کم دی. شیخ هم راته وویل، خو ما ورته چې په هر حال به ځم، بلکل نشي مې سارېدی. بیا هغه د کاروان میر راوغوښته، کانل بن حمدیس، نو هغه سره خبره وکړه چې د سفر به تا سره او زه د هغه سره چې د نو روان شوم. شیخ خو له بوتلم د سهار نه، او هغې سره مې سفر یو ځای شو. ما ته چې یاره په هر یو وطن کې به مونږ لس ورځې دمه کوو، او که ته زمونږ نه پاتې شي په دغه 10 ورځو، بس بیا به زمونږ نه پاتې، مونږ به درنه وړاندې تللي یو. ما ویل زه به هم داسې کوم، تاسو سره به انشاءالله چې ځم. به هر حال دی وی چې مونږ ورسېدو، یو میاشت نیمه مزل مونږ وکړو. هغه ما تفصیلا ویلي و چې په کوم صورتحال کې دی مزل کړی. خو بیا مونږ چې دی نو مشرق ته ورسېدو، چې هلته مونږ ړومبی یو سړي ولیدو چې ډېر کوتا و او یو لوس په بدن باندې کپړې نه لرلې، او هغې ما ته وویل چې دلته د جمرد مشر دی د مشرقه، او هغه مونږ ته په هرکلې وویل چې یاره بلکل مونږ تاسو ته خوشحالېږو چې تاسو ته تجارت په خیال یا په هر څه اړه دلته راځئ، مونږ بس تاسو پوره مرسته کوو. بیا زمونږ قافله چې دی نو په 2 حفاظتي صفونو کې ښار ته دننه شوه. یو لارښود زه بوتلم مصرې ته، هلته د استقبالیې کوټه وه چې وې زما سامان یې هلته یوړه. ما چې وکتل اوږده کوټه وه، په هغې کې د کمبلو نه دیوالونه وهلي شوي وو. ما ته پکې یو ځای وښود چې دا ستا کمره ده. زه چې ورننوتم، زما په کمره کې چې دی نو یو کټ و، هغه د تختې کټ و، او صندوق پکې پروت و د جامو د کېښودو دپاره، او بالښتونه یې په منځ کې پراته وو. تر دې ځای پورې ما د ناول برخه ویلې وه. د ناول 2مه برخه زه تاسو سره شریکوم. دی وایي چې بالښتونه د کمرې په منځ کې پراته وو. سامان چې کله په کمره کې کېښودی شو، نو زه ډېر زیات ستړیا اخیستی وم، او دومره لیواله وم چې کله کم سړی د یو میاشت د حرام او د خوب نه محرومه پاتې شي، زر کټ ته ورختم، او سمدستي چې دی نو یو جوور خوب په غېږه کې واخیستم، او د یو خوب سره مخ شوم. او تر هغې وخته پورې ښه بېغم او دومره تر وخته پورې چې د ورځې رڼا نو ما راویښ کړی. هر څومره که ما کمزوري محسوس کوله، خو زه راپاڅېدم او د استقبالیې د کوټې په لور روان شوم.
کوټه د میلمنو نه ډکه وه. هر یو مسافر د خپلې کوټې مخې ته ناست او په ناشته کولو کې مصروفه و. یو لڼ سړی د وجود نه چیت چې صرف د ستر نه یې زړوکې تاو کړی او عورت یې پټ او نور بیخي لوس و بدن یې. زما خوا له راغی او په موسکا یې ماته وویل زما نوم فام دی او د دې سره مالک یم. هیله ده چې شپه مو په ارام تېره شوې وي. شانداره، ما ورته جواب ورکړ او په تندي راغلې خولې مې پاکې کړې. ستا دپاره ناشته تیاره کړمه؟ زما نه یې پوښتنه وکړله. ما ورته وویل زما په وجود د سفر ګردونه ډېر زیات پراته دي، ول غواړم چې ولامبمه، غسل وکړمه. هغه د استقبالي د کوټې اخري سر ته بوتلم او پرده یې راښکله او راته یې وویل چې دلته د غسل کولو سره د ویښتو کټ کولو، د ویښتو اړولو، د ځان سنبالولو ټول لوازمات موجود دي. د کمرې ته د راستنېدو په وخت بیا ما راوکتل چې زه فارغ شوم دلته نه، چې یاره پام یو وړه شان تخته راوړې وه، زما د ناشتې کولو سامان یې پې د پاسه ایښودلی و. آیا دا ممکنه ده چې زه په خپله کوټه کې اول مونځ وکړم؟ ما د پام نه پوښتنه وکړه. که چا په مونځ کولو ولیدې نو د لوی افت سره به مخ شي. ما ته پام دغه شان جواب راکړ. هغه د ناشتې دپاره یو لوښی زما په وړاندې کېښوده چې پکې په پیو کې کجوري او د وربشو ډوډۍ وه ورسره. زه وږې شوې وم او ښه په شوق باندې مې ځان موړ کړ. دغه خوراک مې وکړ. سیلګري زما محبوب مشغوله وه. هغه ما ته وویل فام، ما ترېنه پوښتنه وکړه تاسو د مشرق سره تعلق لرئ؟ زه په اصل کې د صحرا سره تعلق ساتم، خو په دې وخت کې چې دی لکه دلته په مشرق کې اوسم او له ډېرو زمانو راسې دلته سکونت مې اختیار کړی دی. د جبل هیواد لیدل زما حتمی مقصد دی. ما ورته وویل دغه ځمکه چې ده دغه د ډېرو خلکو مقصد دی دغه ځمکې لیدل، خو مادي تحفظاتو زه منع کړم چې دغه وطن زیارت مې کړی وي. پام راته وویل ښاغلي پام، تاسو د جبل د هیواد په اړه څومره معلومات لرئ؟ ما ترېنه پوښتنه وکړه. هېڅ هم نه، بس دومره چې خلک یې د لوی معجزې سره تعبیر کوي، خو ما تر اوسه پورې داسې څوک لا نه دي لیدلي چې دغه وطن یې لیدلی دی. زما په اندرون کې یو اواز ما ته وویل چې زه به ړومبې بنیادم یم، چې زه به دغه وطن ووینم او راز به یې ټولې دنیا ته ښکاره کړم. آیا ته په مشرق کې د زیات وخت تېرولو اراده لرې؟ هغه وویل بس 10 ورځې صرف، بیا به د حلقاني بن حمدیز د قافلې سره په وړاندې ځمه. ډېر ښه، وګرځه او د خپل پریس نه پوره خوند واخله. دا به ستا دپاره ډېره بهتره وي چې د دې د خلکو په شان مختصر زړوکي واغوندې او بس نور هېڅ هم نه. زه داسې نشم کولی. ما ورته وویل ما زما بغیر د جمعې نه ګزاره ګرانه ده. تاسو به په خپله قایل شئ. هغه په خندا وویل او ما فکر ونه کړه چې ستاسو نه به د نوم پوښتنه کړې وي. قندیل محمد العنابي. ما ورته وویل. هغه تندي ته لاس که د سلام په غرض یې لاس پورته که روان شو. ماسپښین د کوټې نه د نور د روشنایۍ او بلکې د تیزۍ چې نور په تیزۍ سره خپل روشنایانې خورولې او د نور نه د تیزۍ سره نور و. ما نری سپکې جامې اغوستې وې او په پټکې مې په سر تړلې وه. د کمرې نه بهر راووتم. د سپرلي په موسم کې چې ما د دغه ګرمۍ زور لیده نو زه حیران کړم او ګمان مې وکړ چې د سپرلي په موسم کې دلته د ګرمۍ شدت دومره دی، نو خدای خبر چې د ګرمۍ په موسم کې به د ګرمۍ شدت څومره وي. د کمرې نه بهر ته وتلو زه په 2 څیزونو باندې بالکل ډېر حیران کړم. یو د خلکو په لوڅو بربنډو بدنونو، بل چې دی د نظر د لاندې چې کمې خورې ورې خالي دشتې، ټول خلک یعنې ښځې او نر، لوی واړه، زاړه او ځوانان داسې لغړ ګرځېدله لکه د دنیا په وخت چې خلک څنګه بغیر د جامو نه دنیا ته راځي. او داسې ګرځېدل دلته د خلکو یوه عامه خبره وه او دومره عامه وه چې نه خو یې د چا پام ځان ته راړوه او نه پکې چا څه دلچسپي لرله. هر څوک په خپله لاره روانو او هر چا د خپل کار سره کار لرو. هر سړی په خپلو خولو کې بوختو، ما سیوا د هغه شان د زما په شان د هغه خلکو نه چې د بل وطن نه دلته راغلي وو او بدنونه یې په جامو کې پټ وو.
د دې ځای د خلکو بدنونه اوچ او رنګونه یې بالکل د تانبې په شان وو چې وجه یې ماته د ښه خوراک کمی ښکارېده. خو د دې باوجود هم هغې ته چې به دې کتله نو دومره مطمئنه ګرځېدل چې بالکل په خپل حال باندې خوشحاله ښکارېدل. په داسې ماحول کې چې ټول لوس ګرځېدل ما ته په پوره لباس کې خپل ځان ډېر عجیبه ښکارېده. زه د دې مشکل سره هم مخ ومه. زما لپاره دا خبره خو ناشنا وه چې د پیغلو بدنونو ته به مې کتل نو زما د ځوانۍ وینه به په جوش کې راتله، خو ما به کوشش کوه چې خپل نظرونه ښکته وساتم او دا سوچ مې هم کوه چې دا لا کومه نمونه وطن دی چې زما غوندې سړی هم د هوس د لمبو نه ځان په ګرانه بچ کوي. زما دپاره بله د تعجب خبره د دې وطن پراخه او خالي میدانونه وو. دا داسې وو لکه د یوې صحرا نه چې بلې صحرا ته زه راغلی یم. آیا دا په رښتیا د مشرق دارالخلافه ده؟ دلته ماڼۍ او محلونه چېرته دي؟ سړکونه، کورونه، لارې کوڅې چېرته دي؟ هېڅ هم نشته دی ما سوا د خالي دشتو نه چې ځای په ځای پکې واښه راټوکېدلي دي او ځناور پې سریږي. دلته او هلته په بې ترتیبۍ خیمې لګېدلې دي چې وړاندې ښځې د کور په نورو کارونو یا د میخو او غواګانو په لشلو کې اخته وي. د هغوی بدنونه هم ټول بغیر د جامو نه دي. هر څوک د دوی بدنونه ډېر ښایسته وو، خو ښایست یې د غربت لګو او د غربت دوړو د دوی بې پروایه پټ کړی وو. شاید چې د کافرو د دې وطن په حالاتو زما تنقید سخت وي، او شاید چې دا تنقید بې ځایه هم نه وي ځکه چې دا د غیر مسلمو خلکو ملک دی. خو په کم منطق او په کم دلیل د خپل وطن دارالسلام د خلکو د بدترینو حالاتو دې سره د مشابهت صفایي پیش کړم؟ د دې نه بله لاره نشته چې دغه نښې مونږ په غړېدلو سترګو په خپل وطن کې مشاهده کړو، په تحریر کې یې راولو او دا تریخ حقیقت نه یوازې مونږ تسلیم کو بلکې خلکو ته یې په ډاګه هم کو. د حیرت او پریشانۍ په عالم کې چې ما خپل سترګې یو خوا بل خوا واړولې راواړولې، ناګهانه دې حس ته زه په خپل سرشت کې جذباتي طور یو اشک یمه. زما ټول حواس مغلوب کړله. دغه احساس لکه چې زما په اندرون کې دا پټ ناس اشک زما د زړه د تل نه راوتلی وي. د حلیمې فکر په ما حاوي شو او د هغې یادونه یو ځل بیا چې کوم د هغې یادونه ونو زه یو ځل بیا په خپله ولکه کې واغستمه او په ما داسې خواره شو لکه د نور د پلوشو په شان، او لکه د نور پلوشې چې لکه په وساتونو حاوي شي او خورې شي. د یوې سانحې دپاره زما د ادراک ټول حسونه ګونګ شو. خو بیا یوه پیغله ما ولیدله چې د یوې سرې نه راووتله او د خلکو په هجوم کې په تیزۍ سره زما د سترګو نه پناه شوه. ما ته داسې ښکاره شوه لکه شاید چې دا ما چېرته پخوا لیدلې وي. کیدای شي چې دا ما په هغه وخت کې لیدلې وي چې زه د نظارو په لیدو کې ډوبوم او دې خپل اثر په ما د نیم خوابۍ او نیم بېهوشۍ په حالت کې کړی وي. زما د ژورو جذباتو په غورځنګ کې شاته هم دا پیغله وه لکه د عامو خلکو د جامو نه بالکل عاري او د تانبې په شان رنګ یې لره، خو په جوسه کې یې زما د حلیمې او زما د ورک کې مینې سره ډېر زیات سمون او مماثلت لره. ما خپل ځان په دې خبره مطمئن کړ چې دا د مشرق حلیمه ده او زما به ورسره بل ملاقات خامخا کیږي. زه د یو ځای نه بل او د بل نه بل ته لاړم. زما ستړیوالی نور هم زیات شو. زما زړه د غم د بوج د لاندې چکنی کېده او زما خیال چې دی نو دا د حلیمې په تلاش کې یو طرف ته او بل طرف ته الوته او رالوته. د خپل کور نه ډیر لرې ما په یو بل شکل کې تشکیل مونده. زما د اندرون د تل نه د جرأت نه ډک اواز راخته
چې زه یې خپلو خواهشاتو پوره کولو او مهمجویه ته هڅولم. ما د یو تهذیب نه لاس اخیستی و راټول کړي وو او بل تهذیب له مې غاړه ورکوله. زه د داسې ژوند تېرولو ارمانجن وم چې د تذکره کوونکو د تنقید نه بې پروا وي. د تنقید نه بلکې د نظرونو نه بې پروا وي. داسې مبصرین چې نه یوازې خپل ځان په بل غواړي، داسې تذکره کوونکي چې نه یوازې خپل ځان مبصرین چې نه یوازې خپل ځان په بل منل غواړي بلکې په درون کې هم خپل ځان ته په سجده وي. ماسپښین زه د نوې میدان یو داسې مقام ته ورسېدم، کم میدان چې خالی و، چې هسې ما سوچ کوه چې زه دې خپلو ستړو قدمونو څنګه دې ځای ته راورسولم. دا یو داسې خالی میدان و چې د سارو، رمو او شپونکو نه خالی و. په دواړو طرفونو یې دنګې او ګورې ونې ولاړې وې چې د دې نه مخکې یې ما مثال نه و لیدلی. د دې دنګو ګورونو په منځ کې یوه ماڼۍ ولاړه وه چې په داخلي ور یې په درنه وسله سنبال سواره د حفاظت دپاره مقرر شوي وو ولاړو، د هغې حفاظت یې کوه. په یو خالی میدان کې زما په شان ناشنا خلک چې کم راجمع شوي وو هغوی ورته په ډېر حیرت سره کتل. دا څنګه ممکن و چې د خیمو په وطن کې یو داسې ماڼۍ وجود ولري؟ ما ګمان وکړ چې دا بغیر د څه شک او د شبهې نه د مشرق د باچا محل دی چې هیڅ چاته هم دې ته دننه د ورتلو اجازت نشته. د دې نه وړاندې زما دا خیال و چې د مشرق باچا به یو قبیلوي سردار وي، نه په غټه خیمه کې به اوسي او بلا خلک به ورسره راجمع شوي وي او هم په هغې کې به اوسي. دا د باچا ماڼۍ ده؟ ما د یو ناشنا سړي نه تپوس وکړ. هم داسې ښکارېږي، هغه په دلچسپۍ جواب راکړ. هر څوک په دې چاپېریال کې دا ماڼۍ عجیبه او بې ځایه ښکارېدله، خو په شان او شوکت او ښایسته والي کې په هیڅ ډول هم زمونږ د وطن د باچا د ماڼۍ نه کمه نه وه. موسم په یخېدو شو او سپرلي خپل حقیقي څهره ښکاره کړه، خو د لوږې او ستړیوالي احساس چې دی نو دا په ما لکه د یوې خپسې په شان کېناسته. نو په دې وجه ما سرې ته د واپسۍ لاره ونیوله. اول ته ایسار نه شوم، په پام مې نظر پرېوته چې راورسېدم چې د سرې د دروازې مخې ته د کجورو د څانګو نه په یو جوړ شوي تخت ناست و. هغه زما هرکلي په موسکا وکړه او تپوس یې رانه وکړ، د ماسپښین روټۍ د بهر په مارکېټ کې وخوړله؟ ما ورته په بې صبرۍ جواب ورکړ، زه نه یم خبره چې مارکېټ به لا کوم ځای کې وي، او قدرمنده د لوږې نه مې بالکل نظر نه لګي. رښتیا خبره ده، د خوراک مې نه دی کړی. زه د خپلې کوټې مخې ته په ګول کټ کې کېناستم او لږه شېبه پس پام راغی د وربشو یوه ډوډۍ او په یو لوښو کې یې راته په یو تال کې د غوښې یوه تلېدلې ټوکړه په غوړو کې او په بل تال کې کجورې سره املوکه او کور هم ورسره و زما مخې ته یې کېښودل. تاسو د کجورو نه جوړو شرابونو ته اشتها لرئ؟ پام مانه تپوس وکړ. خدای مې دې ترې په امان کې وساتي، ما وله جواب ورکړ. شراب خو د سفر موسیقي ده، هغه په خندا وویل. د روټۍ د خوراک نه پس دې ما تپوس وکړ، آیا زه تا سره کېناستی شمه؟ هغه په روڼ تندي ما ته هرکلی ووی. مونږ دواړه یو ځای کېناستو، د ماښام تیاره ورو خورېدله او په اسمان کې سپوږمۍ چې له تکمیل ته نه ورسېدلې په مزه د خپل مرام په لوري روانه وه. یخ تازه بادونه چې د ورځې د توجنو بادونو نه بیخي بدل و راوالوتل. زر زما په حواسو باندې چې دینو هغه د غېږې نه د ستړیوالي ستوماني خوره شوه. دلته بلا داسې ډېرې خیمې دي چې د موسیقۍ او د ګډا بنډارونه پکې کېږي، هغه ماته وویل. ظاهره ده چې هم دغه د مسافرو دپاره مشغله وي او د هغې خوښ ځایونه وي او مسافر یې په تلاش کې وي چې دی یې وویني، تلاش یې وکړي او خوند او مزې ترې واخلي. ما ته پام وویل. ما ورته وویل دا وخت به د دغه مجلسونو ذکر بل وخت ته پرېږدو. پام بیا تپوس وکړه، نن چې تاسو ولیدل نو آیا خوښ شو؟ او د لیدلو وړ و؟ کوم ځای چې د لیدلو وړ و نو هغه د باچا ماڼۍ وه.
ما په بې قراره وویل. خو د دې په لیدو څه مهم سوالونه زما په ذهن کې راپورته شوي دي چې عموماً ته ورسره په لارو کوڅو کې جوابونه د هغې نشي موندی. تا صحیح وویل، د باچا محل واقعي چې د ځمکې محل یوه زړه راښکونکې عجیبه وي. پام وویل د مشرق په هیواد کې باچا شتون نه لري. هغه په مسکا وویل باید چې هغه زما په مخ د حیرت اثار ولیدله. په دې وجه هغه نور وضاحت وکړ. مشرق چې دنه په دارالخلافه ښار او څلورو نورو ښارونو مشتمل دی. د هر ښار خپل خپل واکمن دی او ټول ځمکې، میدانونه او د سر څاروي دا د دوی ملکیت دی. نور ټول خلک یې غلامان دي. د خوراک او د بقا په بدل کې چې دی، د خوراک بقا او تحفظ په بدل کې ټول خلک د هغوی تابعداري او غلامي کوي. کومه ماڼۍ چې تا نن ولیدله نو هغه د دارالخلافې د واکمن ده. دا واکمن د نورو ټولو واکمنانو نه دا ډیر مالدار دی او په جیدات، قوت او طاقت کې د هغې نه زیات دی. دغه نور کم درې چې دي، خو په نورو واکمنانو باندې د دې باوجود هم وس نه رسي. هر واکمن خپل خپل طاقت لري چې د صحرا نه راغلي خلک پکې په تنهاګانو باندې نوکري کوي. څه عجیبه نظام دی. ما ته یې د اسلام د راتللو نه وړاندې قبیلوي نظام چې دی نو هغه په یادې کراته. خو بیا هم په خپل نوعیت کې د هغه نظام نه دا نظام بیخي ځانګړی نظام دی. ما ته د خپل وطن د ځمکو خاوندان او لوی جاګیرداران را په یاد کړل. دا نظام بیا هم بدلو، د هغې نه هم ډیر بدلو. خو د دې ټولو نظامونو په مختلفو درجو کې ناانصافۍ نمایندګي کوله. زه چې دې ته وګورم او بیا خپل وطن ته وګورم نو دا سوچ کوم چې زمونږ ناکامۍ هغه خو چې دنو په یو داسې وطن کې دي چې د وحې دعوې کوي، ټول د وحې دعوېدار دي. د باقي انساني نغو نه زیات تاریخي دي. ما خپلو جذباتو ته د کابو کولو دپاره واګې اچولي وو او پام چې څه ویل نو ما یې په خاموشۍ اورېدنه کوله او د هر قسمه تنقید نه مې قصدن ډډه وکړه، لکه څنګه چې د یو مسافر دپاره په ناشنا او پردي وطن کې پکار وي. ما ترې بل تپوس وکړ، دا شاندار او عالیشانه ماڼۍ چې ده دا څنګه ودرولې شوه؟ په داسې صورت کې چې د واکمن ټول غلامان په حقیقت کې ساده باده څاروي ساتونکي او سروونکي خلک دي. پام ماله جواب راکړه، د دې ماڼۍ د ودرولو دپاره د دې چې کم کاریګرو د هیرا د وطن نه چې دنو ماهران، انجینیران، هنر لرونکي خلک او کاریګران راغوښتي وو او د حلبه د وطن نه د پنپارو، سنگار او ډول دپاره چې کم میټیریل سیزونه او کمې نمونې وې هغې دلته نه ترلاسه کړې وې. لږ ساعت پس زه د هغه په جواب باندې خاموش وم او د خاموشۍ نه پس مې ته بیا تپوس وکړه. ما لږ پوهه که چې د مشرق دین خلک د مشرق وطن خلک چې کم دي دا د کم دین تابع دي. پام ما ته وویل دلته په مشرق کې ټول خلک د سپوږمۍ عبادت کوي چې سپوږمۍ کله د 14مې ورځې تکمیل ته ورسي، په کومه ورځ 14مه ورځ وي او خپل تکمیل ته ورسي نو دغه د عبادت لایقه په خپل ټول جمال سره سره په اسمان کې ځان څرګند کړي. ټول خلک یو خالی میدان ته وځي او هم دغه خلک د پجاري نه، یعنې کوم چې په مذهبي لحاظ سره دلته مشر دی، دلته عالم دی، د هغه نه تاو راتاو دایره جوړه کړي. بیا په ګډاګانو، شرابونو څکلو او په جنسي عملونو باندې خپل عبادت مراسم پوره کوي. پام چې څه وویل نو زه حق حیران پاتې کړم. بیا مې ته تپوس وکړ، نو په دې توګه دې ځان ته د هدایت او د جنت ډاډګیره نه ورکوي؟ جنت څه دی او ابدیت څه ته وایي؟ مونږ په دې خبرو نه پوهیږو، بس د 14مې شپې سپوږمۍ پیژنو. پام وویلو. بیا مې یوه بله پوښتنه وکړه او هغه دا چې دلته د تعلیم، طب
او علاج معالج یې کم صورتحال دی. د واکمن زامن چې دی نو هغوی د اس په سورلۍ کې مهارت پیدا کوي او سپوږمۍ چې لایق د عبادت ته د هغې په اړه معلومات حاصلوي. په هره ماړۍ کې یو معالج چې دی نو هغه د حلبه یا د هیره د وطن نه راوستلی شوی دی، هر وخت موجود وي. په دغه ټولو ماڼو کې یو شته دی او د عام خلکو علاج معالجه چې ده نو دا فطرت ته سپارلی کېږي. څوک چې هم په دوی کې ناجوړه شي، ناروغه شي، نو د نورو صحتمندو خلکو نه یې بیل کي، یا خو شفا ومومي، روغ شي او یا بیا مړ شي، نو په دویم صورت کې بیا غوښې د ښکاري مارغانو خوراک شي. ما ورته په سوالیه نظر وکتل په حیرانۍ سره او هغه زیاته کړله دا د سپوږمۍ او د هغې د تعلیماتو سره جوړ مماثلت او د ژوند سره موافقت لرونکې خبره ده. په دې وجه مونږ اکثر مطمئن یو او د خوشحاله ژوند نه خوندونه اخلو. ښاغلي قندیله، مونږ تر ټولو زیات خوشحاله خلک یو. ما سوچ وکړ چې دا خو د بې حسۍ او بې هوشۍ حد کوي، خو به هر حال ما ورته وویل مبارک مو شه پام صاحبه. دغه شپه زه کېناستم او تر ډېر وخته پورې مې دغه حالات او واقعیات او د سفر په حالات کې په دوران کې چې ما کم مناظر لیدلی وو، دا ټول هر څه مې د ځان سره په یو کتابچه کې ولیکل او د دې نه پس مې د شپې چې کومه برخه وه نو هغه مې په ویښه تېره کړه او کم حالات او واقعیات چې ما ته مخې ته راغلي وو نو په هغې باندې مې غور شروع کړ. زه فکر واغستم چې په دې دنیا کې انسان چې د کمو کړاوونو او عذابونو سره مخ دی، نو آیا دا د جبل په وطن کې به هم دغه شانتي وي؟ انسانان به په دغه شان حالاتو کې وي که نه؟ د دې نه به برتري وي لکه څنګه چې په دې وطن کې دا خلک دي؟ آیا هلته د دې تکلیفونو او عذابونو حل موجود به وي؟ دا خلک به نجات لري؟ ورځې به بغیر د څه خاص واقعې نه په تیزۍ سره روانې وي. سیوا د دې نه چې ما په خپل ځان کې حرارت پیدا کړ او خپل لباس مې مختصر کړ او په جانګي او سپکه ټوپۍ په سر کولو مې کنایت وکړ. بیا یو سهار ما د خلکو غیر معمول مطابق ګرمه ګرمایي ولیدله چې په تیزۍ سره په حرکت کې وو او بل خوا راغلي مېلمانه او مسافر هم د یو بل سره په خبرو کې مشغول وو. ما په تیزۍ د پام خواته ځان ورسوه او د دې خلکو د راجمع کېدو د دې ګرمه ګرمایي پوښتنه مې وکړه. نن د 14مې د سپوږمۍ شپه ده، د عبادت شپه را روانه ده او د خدای په اسمان چې دی دا زمونږ خدای ته د راجمع کېدو شپه ده. دې خبرې زما شوق په غورځنګ کړ او هغه ورپسې زیاته کړه چا چې هم دا ننداره ولیده، دا نظاره یې ولیده نو ډېر خوند به ترې واخلي. ما سمدستي د مارکیټ لاره ونیوله او هلته مې د خپلې قبیلې ملګري ولیدل چا چې د مارکیټ په لارو کې خپلې خیمې لګولې وې. دوی به د ورځې په خپلو کاروبارونو کې مصروفه وو، مشغول به وو او د شپې به د ګډاګانو په بنډارونو کې ګرځېدل، هغې نه به یې خوندونه اخیستل. دوی د تجارت په کاروبارونو کې ډېر زر ماهران شوي وو، خو ما ولیدلو چې دوی د ځایي خلکو سره هیڅ قسمه روزګار نه کوه، بلکې دوی به د ښار د واکمنو د نمایندګانو سره تجارت کوه. نورو خلکو به چې دی نو د مارکیټ په دواړو طرفونو باندې خیمې لګولې وي او واړه شیزونه به یې لکه د خوراک څښاک څیزونه، اینې، منګزې، رانجه، دنداسې و بنګړي وغیره وغیره، امیلونه، دغه شان د ضرورت د سینګار ډول څیزونه خرڅول. ما په سرای کې د ماسپښین ډوډۍ وخوړله او د نور د پرېوتو په وخت د دوی د عبادت د لیدلو په شوق باندې خالی میدان ته لاړم. کوم ځای کې چې به د دې عبادت کې دغه طرف ته لاړم. خلک رو را روان وو، راجمع کېدل، ښځې او سړي راجمع کېدل او د یوې دایرې په شکل کې ودرېدله، خو منځ یې خالي پرېښی و. ټول لوڅ لغړو او د بدنونو نه یې خولې روانې وې. د نور د ډوبېدلو نه لږ وړاندې غړوسکې وریځ په تادې راغلې او د
د اړومبي اسمان وجود یې پناه کړه. بیا په لږه شیبه کې د دغه وریځو نه باران وورېده چې خلکو ورته د ډېرې خوشحالۍ اظهار وکړه، د خوشحالۍ نه ورته وګډېدل. د نور د ډوبېدو سره سمه د مخالف اړخ نه یو مکمله او تابانه سپوږمۍ راښکاره شوه. خلکو د ډېرې خوشحالۍ نه دومره چغې وویستلې چې پاس په هوا کې مارغان ویرول. سپوږمۍ بره په وړاندې ختله، خپل طرف ته روانه وه. خپلې د نور نه ډکې وړانګې چې دی د خلکو په لوسو بدنونو باندې د بره نه راپاشلې. ټولو خلکو خپل لاسونه دومره بره کړي وو، بره یې نیولي وو لکه چې د 14مې د ککوړي نه د پلوشو د راوتلو د نیولو په تکل کې وو. د بلها وخت د تېرېدلو نه پس بیا د خلکو د خوشحالۍ نه په ډکه خاموشۍ کې سپوږمۍ د اسمان په مینځ کې قرار ومونده. په دې سره د لرې نه د بیګل د خولې نه په فضا کې یو د خبردارۍ یو اواز راخور شو. د بیګل چې کوم اواز خلکو واورېده، د هغې سره سم د شمال د اړخ نه د خلکو نه په جوړه دایره کې یوه لاره وویستلې شوه. لاره خلکو پرېښوده. د قدر وړ شخصیت چې د قد نه دنګ لوس لغړو د ببره ګیره یې په مخ باندې لرله. د خپلې لښتې په سهاره کومه چې دغه دایره کې دغه لاره وتلې وه، نو د هغې مینځ ته داخل شو په دغه لاره باندې، او بیخي د دایرې په مینځ کې ودرېده. ټولو خلکو خپل نظرونه په دغه پجاري خښ کړه. د خلکو چې دې چپتیا نور شدت لا ونیوه. سړی د یوې شېبې دپاره بې حرکته و، خاموشه ولاړ و، او بیا یې خپله لښته د خپلو خپو خواته وغورځوله او سر او لاسونه یې د سپوږمۍ په لوري پورته کړله. د ده په اقتدا کې د ده نه غیر چاپېره را جمع شوو خلکو هم خپل لاسونه او سرونه د سپوږمۍ په لوري پورته کړله. بیا یې خپل لاسونه وپړکول او د ده او د خلکو د مرۍ نه په یو وخت د ثنا اوازونه پورته شو. د دې د ستونو نه راوتي اوازونه په خپل ذات کې دومره قوي او چې کوم د حمد اواز و، هغه دومره قوي او علمګیر و لکه چې ځمکې او اسمانونو او د دې دواړو شیانو په منځ کې چې څه هم موجود وو، هغوی ورسره هم یو شان د خمار نه ډکه او د مینې په مستۍ مسته برخه اخیستې وه. دا د وحشي بېرحمۍ جذباتو نه ډکه یوه داسې نغمه وه چې تکرار یې زما ټول وجود په وجد کې راوسته، او نغمه مې چې دی هغه مې د زړه ګوټ ته او تل ته کوزه شوه. نغمې ورو شدت نیولو او د سر انتهایی لوړ هغه مقام ته ورسېده چې پړک چاودلو ته نږدې شوه. پجاري خپل لاسونه ښکته کړل او بره یې وکتل. د ده په تقلید کې هم خلکو خپل لاسونه ښکته کړل او خپل نظرونه یې په ده ښخ کړه. په یو وقار یې خپله لښته د خپلو خپو نه په ګس لاس کې راوچته کړله او په کینج یې ونیوله او خلکو ته ګویا شو. هم دلته او په دې ځای کې خدای د خپل جلال او عظمت سره مونږ ته په خپل ټاکلی شوي وخت خپل ځان د اسمان په منځ کې څرګند کړ، او خپل غلامان یې بې اسرې او بې یار او مددګار پرې نښودل. څومره شان والا زمونږ خدای دی او څومره بختور دي هغه غلامان د خلکو په بې پایانه ژبو باندې د شکرګزارۍ د خلکو په سرګردانه ژبو د شکرګزارۍ ثنا بیا شروع شوه. پجاري خپله خبره جاري وساتله. د خپل گردش په ذریعه هغه موږ ته دا ثابتول غواړي چې ژوند دایمي نه دی، او کله چې یو شی پناه شي نو هله بقا ومومي او ځان ته لارې پیدا کړي. که څوک ښه وي نو دا ورسره ښه سلوک کوي، که د چا په شونډو باندې مسکا وي نو دا ورته موسیږي. په دې وجه دا دولت او دا شتمني په حماقت مه ضایع کوئ. ټولو خلکو لکه د مات ستوري د شغلې په شان په تیزۍ سره د خوشحالۍ د ډیروالي نه په یو اړ چغې کړې
او د ګډا په تال یې لاسونه پړکول شروع کړه. پجاري زیاته کړله چې د جنگ جګړې نه ځان ساتي، د نفرت نه ډډه کوي، له بدو کارونو نه ډډه وکړئ، او نفرت چې دی دا زړه له ډېر زیات زور ورکوي. هیرس معده خرابوي او مرضونه د خپل ځان سره راوړي. د چا نه تمه ساتل دا په بدن او په روح پورې دا نښتونکې بلاګانې دي. خوشحالي کوي او په لوبو باندې ځان مشغول ساتي، او په زړه کې راغلي بد خیالونه چې دي دا په صبر او قناعت سره پته کوي. د پجاري د خبرو نه پس بیا فورا ډولونه وهل شروع شو، او ورسره د خلکو ګډاګانې او تړونه شروع شو. د ګډا محفل رو پراخه کېده. لوسو لغړو خلکو په دغه ځمکه ګډا کوله، او د 14مې سپوږمۍ په د پاسه نه د رنګونو، ښایستونو او رڼاګانو پلوشې برکتي پلوشې شیندلې. ما ورته په حیرانتیا سره کتل، لکه د ځوانۍ په خوب او د زما وینې په رګونو کې جوش وهلو. ما چې د دغه محفل رنګونو ته کتل او په دغه محفل کې مې دغه خلکو ته کتل، نو زما زړه لیونتوب ته لیواله کېده، او زما خواهشاتو په خپلو کې د یو بل سره ډغرې والي. خو په دغه ځای کې چې دی ایسارېدل مې نوره ګناه ګڼله. زه روان شوم او خپلې سرې ته مې ځان ورسوه، خو د ډېرې حیرانتیا نه مې وجود په لاره ټالۍ وهلې. زه په خپلې کوټې ته ورسېدم، هلته مې ځان ته شمع ولګوله، او نن چې مې څه ولیدله، څه مې د نظر نه تیر شو، نو دغه ټول قسمه حالات مې په خپله کتابچه کې د ځان سره ولیکل، محفوظ مې کړل. په سوچونو کې پروت وم او د هغه ازمایښونو په باره کې فکر وړی وم، کوم چې زما د ایمان او د پرهیزګارۍ د امتحان د اخیستو په انتظار کې وو. بار بار مې ځان ته هغه وخت را یادولو چې د شیخ مغاغ الجبیلي نه ما دیني او فکري مرسته زده کړه مې ترې نه کړې ده. ما خپل ځان د بې حسه خیالونو مدت ته وسپاره، ما خپل ځان د بې حسه خیالونو بهیر ته وسپاره چې ناڅاپه د چا د مدد غوښتلو تیره چغه زما غوږونو ته راورسېده. زه یکدم د چا د مدد د کولو په غرض ودرېدم، خو ما خپل ځان مې په ډوبه تیاره کې ولیده. زه زر په دې حقیقت باندې چې دن ورسېدم چې زه ودوم او دا مې خوب لیده. به هر حال د لږ صحت دپاره مې سترګې پټې شوې، او ډېر زر چې دی نو زه د سحر رڼاګانې خورې چې شوې، نو زه بس بیا راویښ شوم، او سحر چې زه کله د سرې نه بهر راووتم، نو د پام نه مې تپوس وکړ، آیا زه د یو اجنبي په طور باندې، یعنې د یو مسافر په طور باندې، زه د دې مشرق چې کم پجاري دی، زه د هغه سره ملاقات کولی شم، کم چې د دې مشرق دارالخلافې پجاري دی. پام وویل هغه د سپوږمۍ پجاري دی، هغه همیشه د بهر نه راغلو مېلمنو ته ډېر خوشحالیږي. قدرمنو، بالکل د ناول دا برخه تر دې ځای پورې وه، دویمه برخه وه، او انشاءالله چې نوې خبرې به په دې کې مخې ته راځي. دلته موږ ته دا خبره مخې ته راغله چې هلته خلکو د سپوږمۍ عبادت کوه، هغې سپوږمۍ چې دی نو دی خپل رب ګڼه، چې تاسو وګورئ چې د سپوږمۍ چې دی نو دا زوال لري، بس دا کله ورکه شي او کله راښکاره شي، کله غټه شي او کله نری شي. او الله چې دی هغه زموږ داسې رب دی چې هغه په هر حال دی، هغه په هر حال کې یو شان دی، هغه دوام لري، هغه له نه خوب راځي، هغه نه وړوکی کېږي، او هغه چې دی نو نه زړیږي، او همیشتن دپاره هغه په یو حال به وي. زموږ داسې یو رب دی. په دې کې د مختلفو د عقیدو خلک، مختلف رسمونه او رواجونه مونږ ته مخې ته راځي. داسې خلک په دغه وطن کې اوسېدل چې هغې په بدنونو باندې جامې نه لري، خو دغه د هغې دپاره د تعجب او د ناشنایۍ خبره نه وه. نور به هم مخکې مونږ ته په دې ناول کې ډېره ناشنا او عجیبه خبرې راځي ستاسو نظرونو ته. انشاءالله زه ګورم د پروګرام په دې برخې ځان سره یو 2-3-4 ملګري کې اخیستی شم چې ځان سره واخلم، او انشاءالله چې د ناول درېیمه برخې ته به انشاءالله بیا په بل پروګرام کې ګورم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب انور خان یم در ادم خیلنا په پروګرام کې په خیر علي ویم درته. ډېره مننه. ګل اوسې او ډېره ښایسته
ناول دې شروع کړی دی. جی 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 دا ځل خو م دواړه کیسته واورېده. ماشاءالله الله دې ژوند ټولو له ورکړي چې ویې اوري. آمین آمین. تاله دې الله صحت درکړي او اجرونه دې درکړي. ډېرې ښایسته دواړه ده. مخکې ناول یم چې څومره دي د عما بیبي او دا ټول یې اورېدلي دي. جی جی او یاره بس په نشو دې نشه کړي یوه دغه خبره سرې چای دي کپ کپ ورته څکو مننه. او خوند راکوي. الله دې خوشحاله کړي. پروګرام اوري د سربن نه نثار استاد دې م اوري. جی او جی جی ډېر ګټه مزه یې وکړه. او نور رسم چې کوم دی دا د هر چا د هرو خلکو خپل دی. بالکل چې یاره دا بې پروا نه په ځان پروا وه او نه په بل پروا وه. خو بس دا خو شته دی. بس دغه د یورپ ملکونه دي که نه ټول غیر اسلامي ملکونه دي نو دغه خلک ملکونو حال راوړی دی دلته بیان کړی دی. بس لیکوال ته ما داد ورکوم چې بالکل بالکل دغه خبره دغه زما د اړخه تینګ او دا چې ډېر ښکلي ځایونه یې رانیولي دي پکې او مثالونه یې ورکړي دي. ډېره مننه. الله دې خوشحاله کړه. ټولو اورېدونکو ته سلام. مننه. وعلیکم السلام. دا زموږ سره انور خان د درې خیلو نه بل ملګري ګورو 525443 باندې چې زموږ سره څوک دی. السلام علیکم. هلو الو جی ریډیو په مزه کې تاسو چې کله ما سره خبرې کوئ نو خپل ریډیو به بندوي او کنه بیا ما ته ډبل اواز راځي. دا وخت هم ډېر کمی. څوک خبرې کوي جی؟ زه ریګنه خبرې کوم ذاکر الله. د ریګینه ذاکر الله وروره په پروګرام کې په خیر علي وایم درته. الله دې خوشاله کړه. والله قدر وکړه. ډېره ښایسته راغله مخکې راغلی د اولې رانه هېر کړ. صحیح دا چې دغه یې رانیولې چې ما کوم باندې کار شروع کړی دی. الله دې عمر درکړي. ډېره مننه. الله دې خوشحاله کړه. قدرمن شي. ډېره مننه. الله دې خوشحاله کړه. بالکل قدرمنو دغه شان چې تاسو موږ سره مختصرا خپل فیډبیک راکوئ نو زه به لږ د 2 په 3 او د 3 په 4 ملګري واغلم. بل ملګري ګورم 525443. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خپل پیژنګلیو کې څوک خبرې کوي؟ زه مولانا خبرې کوم د کانګړې نه. د کانګړې نه مولانا صاحب جی په پروګرام کې په خیر علي وایم درته. جی الله دې عزتمن کړه. الله دې تاسو وکړه. مولانا صاحب څنګه دي تاسو؟ خیر جی شکر الحمدلله. تاسو دعا ورکړه الله تعالی. پروګرام مو سره واورېده؟ پروګرام کوم لک شان ته واورېده ډېر نه. خجی ډېر هغه مزه وکړه. د مذهب چې دی نو د هغې موږ دا تنقید راکوي چې یاره د دې په احترام کې په هره طریقه باندې چې اورېدل هم پکار دي چې موږ یې واورو د تهذیب نه د مذهب نه د حالاتو نه د هر یو ملک سره خبر شي که نه. جی بالکل او الله دې تاسو د ترقي درکړي. ښایسته ښایسته ناول یې راوړئ زږوئ موږ ته موږ یې اورو د خیره سره. ډېره مننه. پہلا ځل مې په پروګرام کې شرکت مو په الله مباد کا والله کامیاب کا. ټول پاکستان ترا ټول د خیبر پختونخوا عوامو ته د پاکستان عوامو ته دعا سلام. ډېره مننه. الله دې خوشحاله کړه. مولانا صاحب د کانګړې نه ډېره مننه ورته وایم. مینه ورته وایم. یو ګورو ملګري دن سره ګورو. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی څوک خبرې کوي؟ زه خبرې کوم خدای دې ګویا شیوان. جی په خیر علي درته وایم. خیر مخکې دې خپل خپل ماشاءالله. خجی ښه بس الله مو خوشحاله کړه چې تاسو یې خوښوئ. موږ به خامخا ستاسو دپاره راځو راوړو به. ډېره مننه. اواز دې لږ ما ته کم راځي. بیا هم به هر حال مننه کوم. بخښنه خو غواړم ما ته اواز صحیح نه راته. بل ملګري ګورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی څوک خبرې کوي؟ محمد نواز صدیقی کی سخانه نه خبرې کوم. جی محمد نواز. تاسو دا سټوري ما ورېدو ډېر مزه یې وکړو. الله پاک تاسو له توفیق ورکړي چې روزانه داسې خبرې راځي دې کې لږ مصنوعي معلومات هم کېږي که نه. دنیا کې څنګه قسم خلک شته. او بله خبره دا ده چې دا مې تپوس کولو د دریم کس چې کوم دی هغه به تاسو کله به هم په دې شپه انشاءالله دا یعنې د اتوار پر ورځ. جی د اتوار پر ورځ په دې شپه د 8 نه پورې. اتوار پر ورځ ټیک دی جي. او د څو بجې جي؟ 8 نه 9 پورې. 8 نه 9 پورې. ما ته د 8:30 بجې بولو او ډېر مطمئن شم. جی معلومات کې اضافه شو چې دنیا کې څنګه مخلوقونه شته. الله پاک نظام ده کنه. الله پاک نظام خو هر ځای کې بیل دی. بس الله دې
ټول له ایمان نصیب کی بس دا دعا ده مننه الله دې خوشاله کړي ډېره مننه مهرباني مهرباني جی ډېر مننه مهرباني دا زموږ سره محمد نواز صدیقي خاري کاکا په خیر مننه وته ما نور حکیم صاحب دا ډېر ښه انداز کې خبرې کوي السلام علیکم وعلیکم هلو السلام علیکم جی فضل مالک د غنی ډېر عبدالمالک د غنی ډېر نه کنه ابه خبر کوم د مالک خبر کوم دي ښه په پروګرام کې بخیر علي و مدرته ډېر مننه په هواره مثلا ته خو په نور څه ودا خپل پروګرام کنه صحیح اواز ضرور خبر کې څه څنګه خبر په دنیا کې دی اوري کنه جی بالکل مثلا په مزه مخه وانا په کوکو ته کومه واسه کنه اته سلام علیکم سلام علیکم صحیح او دا نه کوم چې الله تاسو کامیاب لري ډېره مننه الله دې خوشاله کا قدرمن شي ستاسو د دعاګانو ستاسو د سلامونو ډېره مننه کوم او ګورم یو ملګری بل ملګری د موږ سره څوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام صاحب جنت بجا په پروګرام کې په خیر علي و مدرته شکر الحمدلله پروګرام دی اورید را سره صحیح بس په یو ټکی باندې پیګه ته خو مخکې نور ملکونه وګوري مختلف واو زیبا ښه خبره ده او دې نه به اوس بل ملک ته ځي بیا بل ملک ته ځي بیا بل ته ځي روان دي نور ملکونه هم خبر شو کنه واو بالکل اوس باندې ګول پښې نو صحیح ډیره مهرباني مننه الله دې خوشاله کا مهرباني جندت بچو زموږ سره او بل ملګری نالم وخت را سره نشته دغه زمونږ چې د اخیرنی ملګری وزکه چې 2 منټه کم نه بجې دي په دې وخت کې به زه له اجازت واخلم تر دې وخت پورې چې څومره ملګرو مونږ ووریدو د هغه ټولو ملګرو مننه کوم او دغه ورته وایم چې د چا نمبر ملاو نشو نو خیر هغې د خاطر نه درنی هغې د کوشش وکړي بل پروګرام کې به انشاءالله د هغې نمبر ملاو شي او تاسو به هم دا کار کوئ چې کوم خلکو نن خبرې وکړي نو هغه بیا پر روان کې خیر چې کوم نوي ملګري دي که یا کوم پاتې شوي دي هغه ملګرو له به مو کور کوئ او څومره ملګرو چې موږ په خاموشۍ واورېدو د هغې د ټولو نه زیاته مننه کوم او د فیسبوک د لارې چې کومو ملګرو وکتو هغې ټولو ته ډېره مینه او ډېره مننه وایم مله تر بل پروګرامه پورې تاسو چې چېرته هم اجازت راکوي د خپلو ځانونو ډېر زیات خیال وساتئ کله سړی د خپل ژوند نه ستومانه هم وي تنګ هم وي خو ستاسو ژوندونه صرف یوازې ستاسو نه دي د نورو خلکو هم دي ستاسو په سایه ډېر خلک ژوند کوي نو د خپل ځان دپاره نه د نورو خلکو دپاره د خپل ځان خیال وساتئ او بیا د هغه خلکو خیال د ځان نه زیات وساتئ کوم خلک چې خپل خیال نشي ساتلی او تاسو ته یې سترګې دي ماله اجازت راکړئ چېرته چې هم یې شپه مو په خیر خواږه خوبونه مو په برخه سباون مو روښانه ښاد آباد او بریالي اوسئ د لوی الله په امان